السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو نوخار پریس کلب کې نن د نظامپور سره تعلق لرونکو د خړې قومي اتحاد چې هغه د شپږ دیرشو دیهاتو کلو د هغې نماینده تنظیم دی د هغې مشرانو نن په نوخار پریس کلب کې د اکوړه خټک سرکل او سپیشلی د نظامپور پولیس خلاف د ډي اس پي اکوړه او د نظامپور سیچو د دې خلاف پریس کانفرنس کړی دی او د حکومت نه 2 ورځو کې دنه د ایسیچو او د ډي اس پي د تبادلې مطالبه کړې ده که بدل نشو تبدیل نشو په 2 ورځو کې نو بیا یې موټر وی بلاک کول اعلان کړی دی د شپږ دیرشو دیهاتو چې کوم نماینده تنظیم دی د هغې مشران شیر اکبر خان شاد محمد خان امین اکبر خان او سابقه نائب ناظم ذوالفقار خان د هغې په مشرۍ کې سابقه ضلعي ناظم ذوالفقار خټک د هغې په مشرۍ کې دلته پریس کانفرنس منعقد شو او هغې کې ډېر ګڼ تعداد کې د خوړې علاقې مشران امایدین هغه موجود وو د خوړې امایدینو دغه مشرانو الزام ولګولو چې د 1300 وخت نه دلته د 100 کالو نه ډي اس پي اکوړه خټک دا په دې علاقه کې پروت دی او بل ایسیچو چې دغلته کوم کار شروع کړی دی یا بله ورځ مونږ خبره کړې وه نو د ناجایزو پرچو بیا چې کوم چاته مسله وي غلو نیولی نوجوان بوټو سره یې تړلی و د هغه پرچه یې نه درج کړې او داسې نور قسمه الزامات یې لګولي چې جرایم پیشه او مسلح جتو هغه سرپرستی کوي او ډي اس پي اکوړه د هغه باره کې وینا دا ده چې دغلته کې د چې کوم مایننګ کېږي د هغې د ډیزلو د ترسیل د ایکسیویټرو د ترسیل د دې مختلفو کارونو مختلف قسمه د هغې مفادات دي او مبینه طور باندې د هغې پیسې علي او امن و امان طرف ته توجه نشته دغه مطالبه دی وکړه مشرانو چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا انسپکټر جنرال خیبر پښتونخوا پولیس او ډي آی جي رب نواز خان چې ډېر دبنګ انسان دی د دې ریجن زبردست انسان دی هغې نه یې مطالبه کړې ده چې ډي اس پي جواد خان او ایسیچو رمین خان د نظامپور ایسیچو دا د 2 ورځو کې دنه بدل شي ګنې بیا به مونږ په موټر وی باندې دمادم مست قلندر کوو احتجاج به کوو موټر وی جي ټي روډ دا به بندو ګرانو کتونکو 13 ورځ ما په دې حوالې سره ویلاګ کړی او دا مسله ما راوچته کړې وه د علاقې څه خلکو ما چې بیا وکتل رسونو چا پې ښه وي چا پې بد وي دغې سره زمونږ کار نشته خو زه کولو یو خبره کومه چې بنیادی نقطه مسله هغه راوچته کړې ده په دې موږ مخکې هم خبرې کړې دي او غلطه خبره نه ده چې دې ټایم کې یو طرف ته پولیس د نوخار مردان ریجن کې خاص کر منشیاتو باره کې چې کومې پرچې کوي منشیاتو حوالې سره اپریشن شروع کړی دی قبضه مافیا خلاف هغه شته کارونه دا د نظامپور پولیس دا وله پسین لو کوي نو مونږ دا مطالبه کړې وه چې په دې افسران نوټس والي دغه خبره لا تیره نه وه چې دغه د نظامپور نه خلق راغله او هغوی دا فریاد کوي چې زمونږ ایف آی آر نه درج کېږي کوم ځای کې چې د افسر سترګې هغه په ایکسیویټر باندې په سین باندې د خاوره باندې شګه باندې سونه باندې نو هلته د هغه سترګې په عوامو باندې بیا نشي راتلی او دغې کې کردار هم نشي ادا کولی به هر حال مونږ ډي آی جي مردان او انسپکټر جنرال خیبر پښتونخوا پولیس ذوالفقار حمید صاحب هغې ته مطالبه کوو چې په دې باندې دی ایکشن والي او د پولیس چلته چې کم نقصان رسي نیکنامۍ ته نو هغه دې بچ کړي اوورال چې موږ ګورو نوخار کې صورتحال بد نه دی نوخار کې صورتحال ډېر زبردست دی مختلفو علاقو کې چې کوم د پولیس اپریشنې روانې دي که هغه د تاڼو لحاظ سره د سنیچرز باندې لاس اچول شو بله ورځ هم په اکبرپوره کې جي مقابله وشو کس پکې زخمی گرفتار شوی دی پرله پسې په دې نوخار کې ستاسو په دې نوخار کې پولیس مقابلې وشو غلطې نه دي شوي صحیح شوي دي کوم ځای کې چې غلطه کېږي نو لومبنی پې ما اواز اوچت کړی دی او خو داسې صورتحال کې که بل طرف ته د خپلو افسرانو د پولیس حکام په پښتو کې او ترخ کې چاړه ورمنډي یو اهلکار افسران او د پولیس بدنامي کوي نو دا د دې پولیس حکام له نوټس اخیستنه پکار دی ډېره افسوسناکه خبره ده د نظامپور چې کوم مشران دي هغوی نن غټ پریس کانفرنس کړی دی او دې حوالې سره افسرانو سره هم رابطې کړي دي مقامي منیج ام پي ایچ هغوی سره هم په رابطه